أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. دې باب کې د اودس ماتی په حوالې باندې څه د آدابو تذکره کېده. پرونم په هغې کې وویله چې د اودس ماتولو په دوران کې قبلې ته مخ کول یا قبلې ته شا کول دا به نه کوئ. دویم هم دا زده کړه چې په ښی لاس به استنجا یعنې ځان مږل به نه کوي، اودس به نه واچوي. دریم هم پکې دا زده کړي وو چې د خپل ځان د پاکولو دپاره به د دریو لوټو یا د درې کاڼو د دې نه په کم باندې استنجا نه کوي، یعنې ځان به د پوره پاکولو اهتمام کوي. بل هم دا زده کړه چې په غوښانو او په هډوکي باندې به ځان نه پاکوي. بل هم پکې دا زده کړه چې کله سړی اودس ماتوي نو په دغې نه مخکې به د شیطانانو نه پناه وغواړي چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نننی درس کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو دوه درې هدایات نور چې دي نو په دې سلسلې کې ذکر کیږي. یو ور پکې دا دی چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دوو قبرونو په خوا باندې تیر شه، نو هغې ته چې وکتل نو الله تعالی د هغه په سترګو باندې د هغې دوو قبرونو هغه حالت هغې ورته منکشف کو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې دننه چې کوم قبرونو والا دي د هغې د عذاب نه خبر کړی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته فکرمن ودرېدو او خپل ملګري چې کوم ورسره وو هغې ته یې وویل چې انهما لیعذبان، په دې دواړو قبرونو کې دننه غلظه ده، دې له عذاب ورکولی کېږي. بیا یې هغه ملګرو ته وویل چې ګورئ عذاب وله ورکولی کېږي، خو دا ګورئ کافر نه دي چې ګنې د کفر په وجه ورته عذاب میلاویږي. کافرانو اخلاق ما ته رښودو ضرورت نشته، خو هسې هم د جهنم خشاک دی، کافر نه دي، عام انسانان دي، یعنی د هغې وخت مسلمانان دي چې په کوم وخت کې دي مړه وو هغه وخت کې په فکر یې ټیک وو، خو د اسلام د یو اصولو خیال یې نه دی ساتلی، او هغه دا چې د تش اودس ماتې نه وروسته یا د ډک اودس ماتې نه وروسته د خپل ځان د پاکولو اهتمام به نه کوو. اودس به یې نه وچوم، په پښتو کې وایي اودس به یې نه وچوم، اودس به یې نه وچوو، ځان به یې صحیح نه پاکاو، بس وربرله یا به په یو کاڼي ځان پاک کړو لوټه باندې، یا که لیټرین ته به ورله بس په ځان به یې اوبه راواچېدلې وشو، ځان به یې صحیح نه پاکاو. نو د هغې په وجه باندې د ده به لا متیازې بندې شوې نه وي او دی به بیا پاڅېدلی و، نو هغه څاڅکي به یې په جامو باندې ولګېدل، نو چې په جامو به یې ولګېده یا به یې د بدن نورې حصې ته خور شو، نو ټول بدن به یې څښاو، نو مونځ به یې چې کاو نو هغه به څه مونځ و، عبادت یې چې کاو نو هغه به څه عبادت و، پاکي خورانه له. نو په دې وجه باندې دې ته د دقې کمزورۍ په وجه باندې عذاب میلاویږي. حال دا دی زمونږ هېڅ واړه مشران کشران ډېر کم خلک د دې ډېر زیات خیال ساتي،
ورنه واړه خو بالکل اړولې، کشران خو بالکل اړولې، خیال نه ساتي او دا ګڼي نه. او چې کله پې بیا وایرس پې حملې کوي یا پې څه بیماریانې پې لګي نو بیا د هغې علاجونه کوي، علاجونه بیا نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لازماً به د دریو کاڼونو په کم باندې یعنې ځان د ښه پاکولو یا د ښه وچولو نه مخکې به نه پاسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته ووې چې د دې سړو دوه کمزوریانې وي. یو کمزوري خو دا وه چې دوی به اودس نه وچاو، ځان به یې صحیح نه پاکاو، ځان به یې صحیح نه وچاو، ځان به یې صحیح د متیازو د خطرو نه ځان نه ساتو. او دویمه خبره یې دا وه چې دا ورلړیتوب دې ته وایي چې د یو تن نه خبره واوري او بل ته یې ورسوي. د دې دپاره چې ورېږه ستا متعلق یې دا وویل دا وویل، د هغې د جګړه کولو دپاره، د هغې په جګړه د ورستو دپاره، د هغې د یو بل سره تعلق د خرابولو دپاره. کعب ابن احبار یو مشهور یهودي عالم هغه متعلق راځي چې حضرت عمر یو ځل هغه ته رضی الله عنه تپوس یې وکړو، بیا وروسته مسلمان شوی دغه کعب. نو د لوی عالم و د یهودیت د مذهب، نو حضرت عمر ته تپوس کوو چې یاره ستا په فکر باندې په یهودیت کې هم غټه ګناه به څه شي؟ نو هغه ورته وایي چې یار د ټولو نه غټه ګناه خو ما ته د غیبت ما چې څونه مطالعه مې کړې ده، د ټولو لویه ګناه ما ته دا ښکاري چې یو سړی لګي د یو خبره بل لوړي، د بل هغه بل لوړي، د دې دپاره چې جګړه باندې شي خلک. نو حضرت عمر ورته وویل رضی الله عنه وی چې قتل به غټه ګناه نه وي؟ نه که نه، قتل خو خلک د دې په وجه کوي که نه چې دا نه بیا قتل چرته، قتل خو د دې په وجه کوي. نو دا دویم خوی په دې کې دا و چې دا وړي راوړي به یې کول، او دا زمونږ په خلکو کې د ډېرو کمزورو، د ډېرو ګناهونو، د ډېرو جګړو باعث او سبب هم دا وړي راوړي ګرځي. نو وایي دویمه وجه دا ده چې دوی به وړي راوړي به یې کول، د یو خبره به یې بل ته ویله او د بل به یې بل ته ویله. نو د دې دوو وجوهاتو په وجه باندې د دوی په قبرونو کې دننه دوی ته عذاب محسوسېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار وکړو، وی راوړه یو شینډکی، چې شینډکی ولا راوړو. دې حدیث کې خو الفاظ نشته، خو بل حدیث کې نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دعا وکړه چې یا الله د عذاب ته توس کم کې، مونږ دلته ولاړ یو مونږ ولیدو نو یا الله د عذاب ته کم کې. نو الله تعالی دعا قبول کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دعا یې قبول کړه ورله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسې یو شینډکی راوړه، نو شینډکی یې راوړه او په هغې ځای باندې یې ودراو. چې ودراو نو صحابه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په قبر باندې چېرته ډکی نه دی ودرولی، دا په قبر د ډکی ولې ودراو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل په دې ډکي کې څه کمال خپل نشته چې ګنې دا سنت دي، ګنې په قبر باندې به ډکی لګي. د دې مطلب دا دی چې زما دا تمه ده، زما دا امید دی چې الله تعالی ماته ووایي چې ستا د دغه پورې به زه د دې نه عذاب سپک کړم، نو دا ډکی پې ودروم چې دا تر څو وچیږي نو دغو نه پورې خو به تې عذاب ودرېږي که نه. نو علما وایي دا ډکی چې په ودرو نو دا صرف په دغه خبر پورې د دې عذاب د لرې کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعا کړې وه، نو الله تعالی به ورته ویلي وو چې دا څه ټیم یې کوم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه دغو نه اندازه ولګوله. بعض علما ته دا اخذ کوي چې یاره دا ډکی چې و نو دا چې شي نو دی به د الله ذکر به یې کوو، نو ده په دې قبره چې ذکر کېږي نو د دې وجې نه دته به د هغې پورې دته پیدی، نو بیا به خلک نور هم لاړ شي. وایي یاره د قبر غاړې ته چې سړی نیکان خلک لاړ شي نو هلته به تلاوت کوي سبحان الله الحمدلله به وایي، نو د دې په وجه باندې به دې قبرونو والا ته پیدا رسېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قبرونو ته دی، نارینه ورته وایي ځئ قبرونو ته، د دې دپاره چې ستاسو هلته کې کم ذکر فکر کوئ ستاسو په وجه باندې قبرونو والا ته څه پیدا میلاو شي. یو صاحب دی هغه به خپلو دغې ته وی شاګردانو ته چې ګوره زه نه یم دنیا کې، نو زما قبر غاړې له به راځئ زما مخ خواته به تلاوت کوئ. ولې به تلاوت کوئ؟ چې یاره کیدای شي ستاسو په وجه باندې ما ته څه اساني راشي. نو زمونږ خلکو دپاره دا یو ښه خبره ده چې سړی په هدیره تېرېږي نو چې هلته کې په موبایل کې سندرې نه اوري، بلکې هلته کې ځان له تلاوت شروع کړي،
او هغه تلاوت نه وروسته دعا ورسره وکړي نو هغه دعا کې به بیا شي هغه قبرونو والا ته به خدای پاک ممکن ده چې د هغې نه ورته ثواب دغه ورته ورسوي اساني ورته راولي. دا بنیادي طور د دې حدیث هغه الفاظ دي. فرمایي حضرت عبدالله ابن عباس وعن ابن عباس رضی الله عنهما، د حضرت عبدالله زوی د عباس رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی مر النبی تیر شو پیغمبر علیہ السلام بقبرین په دوه قبرونو، فقال نو وی انهما دا دواړه لیعذبان دي ته عذاب ملاویږي، وما يعذبان دي ته عذاب نه ملاویږي فی کبیر د ډېرې غټې ګناه په وجه. اما احدهما دا یو چې دی نو فکان دی چې وو لا یستتر من البول د به ځان نه پټوو د متیازونه. وفي روایت لمسلم او په بل کتاب چې مسلم نه مې دی په هغې کې د الفاظ داسې نقل دي چې لا یستنزع من البول د به ځان د متیازو له دارونه نه ساتو. واما الاخر دا بل چې نو پکانه يمشي بالنميمه دبا وړي راوړي کول له خبرو. ثم اخذ جريده بیا وړه سکړنۍ راواغسته رتبه نشنا په شقها نیمه کړه بنسبین دوی سي کړه. ثم غرز بينا لکړه في كل قبر په هر قبر واحده یوه ویسه. قالوا بي خلق وتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله پیغمبر لما صنعت دا چل دی ولو. قال غوتو لعله کی دي چې الله تعالی ان يخفف عنهما د دین عذاب سپک کی زماره دعا پوجا ما دا هغه وخت پورې لم یی بسا چې دا لا وچی شوی نه. دغه شان حضرت ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وی چې اتقوا العينين دو د سيزونه دي چې هغه د لعنت سبب ګرځي. هر سړی وته خیره کوي هغه نه ځان ساتي. خان دو د شکارونه دي چې ته وکي نو بل سړی به درته خیره کوي لعنت به د باندې لګي د لعنت سبب به ګرځي. هغه نه ځانو ساته دا کار چرته مکو. ملګرو ته تاسو کو ومل لا عینان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر هغه کوم دو صفاتونه دي چې داغه پوجا په خلق باندې خلق لعنت لګي خیره ورته کوي سپکر بدره دي پسې وي. نو فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الذي يتخلى في الطريق الناس هغه سره چې هغه په لار کې تشي میچاج ډکه میچاج کی خلق په لارې تیریږي په لار روان دي دغه د استکین نو هغه غریب په د لار نشي راته ری دی دام یو شو یا دا چې په د لار باندې تیریږي او ستاره تشو میچادو یا د ډکو میچادو هغه اثر په هغه باندې ښکاري نو دغه تکر کوي نو بیا په هغه لار باندې هغه نشي تللی په بل لار باندې او فی ذلهم یا په کوم دی چې خلک سوري تکینی په هغه دی کې متیادې مکوي ډکې میچادې تشي میچادې مکوي ځکه هغه دی کې خلک کینی بیا بی یا دا چې دغه خواته سره کې ناشته نشي نو په نو هغه سره څوک التی کینی نو به شکی اب پورن تا ته خیره کوي تا ته بکندل کوي تا په بد ردی وي نو دا برستا پتا باندې د خیرو د سبب وګرځي د لعنت سبب وګرځي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل اتقوا العینین د دوه لعنتی شذون نظام ساتي. قالوا چاوته مل العینان د دوه لعنتی شذون سری رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې الذي يتخلى في طريق الناس چې د لار د خلکو په لار کې تشي مدد مچادي کوي او فی ذلهم یدغی پسورو کې. ابو قتاده بل یو صاحب دی هغه فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منتدام ویل چې اذا شرب احدکم کله چې تاسو سکل کوي کنه سکل مطلب شربت کوي چیس کوي او بس کوي سليمان چې څه کوي او بس کوي چیس کوي یا بل څه کوشش کوي شودس کوي نو فلا يتنفس بالاناء نو دا سړی چې پتا چې کم سړی دا کار کوي وبس کی چیس کی شربت کی نو دا دې په دې دغه کې پوکی نه کوي په دې وبو کې دې پوکی نه کوي ساده په وبو کې نه لي. فلا يتنفس في الاناء نو دې فلا يتنفس في الاناء په لوح کې دې پوکی نه کوي. نو دې پوکونه یو کدای چې سړی ودا چې سړی نو دا سړول په پوکونه کې دا د سې چل دم نه کوي صرف شاده کې اکثر نو په پوکو باندې چې مسله دام شو یا دا چې سړی بس خله ته وبني ولدي او قصارې خيږي او سام اخلي او بمسکی دا دم نه کوي. او دا پکې هم شو چې دا بعد خلک وي وبر له دم کانو هغه وبو باندې هغه مولوی سه بیا هغه پیر سه په وبو پکې کینو په دې وجه باندې دا په وبو باندې دا پکې هم کوي البته بندې ساتینو که بند په وکي بیا خیر پکې دی په نه کې د مول بیل سه دی پکې بیل سه نو دام ته بعد خلکو اغستې دي نو فلا يتنفس في الاناء د لوخي په منځ کې پکې نه کوي چوفت نه کوي. ولی علماء وی په دې خلک چې سدي کې دي چې داغې نو د سورولېږي دا دې نه کوي. او دوی مې راته دا وې چې اذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه
کله چې اذا اتى الخلاء کله چې د بیت الخلاء ته ننوځي لټرین ته ننوځي فلا يمس ذکره بيمينه نو په خی لاس دی دا خپل شرمګاهونه نه مسکي مسکول مطلب چې د خی لاس په وجه باندې صفائی کوي هر څه چې کوي نو په خی لاس دی نه کوي ولې دا خی لاس د پاکۍ دپاره استعمالیږي د خوراک پد دپاره د څښاک دپاره نو چې دا پاکي په کین لاس باندې یو لاس باندې صفائی کوه بل لاس باندې خوراک کوه نو خی لاس پیغمبر علیہ السلام د خوراک کاک د پاره استعمال کړی نو تاسو هم استعمال وي فلا يمس ذکره بيمينه په خی لاس د خپل شرمګاهونه نه مسکې ټچ کوي ولا يتمسه بيمينه او استنجا نه په خی لاس نه کوي په خی لاس باندې دی استنجا نه کوي او دغه شان حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د بیا د سین رسته سړی او دس کوي نو فليستنصر نو پوزه لري سونی او داس کې پوزه سونی پوزه نه سونی نو بس بیا چې کله په منځ ودرېږي نو خلک به په منځ ولړي ته بس په موږ کې ګوتې منډلي او هغه به کوي نو په دې اودس کې وکړه په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضأ کم سړی چې اودس کوي فلیستنصر نو دې پوزه وسونی ومن استجمر او کم سړی چې استنجا کوي یعنی ځان وچي اودس وچي یا چې کوم د ځان پاکي یا استنجا په اوبو کوي نو فل یوتر درې ځلې وکړي درې ځلې یو ځل نه درې ځلې هغه استنجا وکړي د خپل ځان د پاکولو دی پوره اهتمام وکړي نو حضرت انس د پیغمبر علیہ السلام عمل ذکر کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکلا او دس ماتولو لتو د سیاخوا نو انس د پیغمبر علیہ السلام ډېر نږدې شاګرد پاتې دی بلال وسره رضی الله عنهما دا چې دا مو سره نږدې پاتې دی نو حضرت انس وی ما بلال به پیغمبر علیہ السلام له وبوړي چې کله باغ او دس ماتو نو موږ به وبوړي نو دو هغه به وی چې الله کله لګي وبوي ساغه د لدا او استنجا کوم یا دس کوم نو موږ به دوه سيزونه وړو یو بم د وبولو ټوي وړه او یو بم وسه داسي زغه وړه دا عنزه ورته وی یعنی کشي وته وای یا وته داسي سکړنۍ ورته وای دا بم وسه وړه نو لمه وی په دې لوټه باندې خو به دس کو پرې سکړنۍ اسه کول یا په دې تېشه اسه کول وی په دې باندې به څه شاو د سماتي له داسي زه وټکاو یا دا چې زه به پټه کوسله به پاغه دی جوړه چې دا متیا دی کوي چې دا پټ شي دا بیرته به خپل او د سماته به پټو په خوره کې به پټو چې دا دغه لړ شي دا بیرته تداري ونه شي ته چې د سماته نو چې بیرته تداري ونه شي دغه داس به متاو نو هغه به په دې لوکنه سپای کې به پټ ورسونه د پاکۍ څونه اهتمام وکاو نو حضرت انس فرمایي عن انس د حضرت انس نے روایت دی قال دی وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل الخلاء ننوتو دغه د پاره د اسماعیل د پاره نو فاحمل ما بوړو انا ما وغلام او یبل لکو اداوتن یو لوخه بمړو مما اندوبو وعنده سکنای بم وسوړه یا تشی بم وسوړه یستنجی بالماء په وو باندې خو به دسکو او په بل باندې به څوک پغه به راکنستل وکړو نو کته شي میچادي نو داسې دی به وکنه سوچ ته شي میچادي داری ونه کی کډه کی میچادي نو هغه څه خوره به پیرواله لا نو دا ګوره د اهتمام ته ګوره او موږ تاسو چې کم کسي نو هغه سونه څخه کولای شي نو هغه څخه کینو دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دادی چې هغه به دونه په اهتمام باندې سپای اهتمام کو د خپل ځان هم او بیا خلکو ته به چې کوم سنت خودل نو هغه د سپای د پاره په دې وجه موږ تاسو له کار دي چې سپای په والی باندې زیات اهتمام وکړو الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه